बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Specificity of enzymes. د انزایمونو خاصواله موږ سره په دې باندې موږ مخکې درس کې لږ بحث کړو. د انزایمونو ځانګړتیاوې یا خاصواله دا په دریو ډوله ده. یو ته موږ سټیروکیمیکل سپیسیفیسیټي یو ته موږ ریاکشن سپیسیفیسیټي یو ته سبسټریټ سپیسیفیسیټي ویل کیږي. صحیح ده؟ سټیرو سپیسیفیسیټي فضایی خاصواله هغې کې راځي اپټیکل سپیسیفیسیټي. موږ سره کې چې د سبسټریټ دپاره مختلف اپتیکي ایزومرز دي، مثلا ډي ګلوکوز او ایل ګلوکوز، ایل امینو اسید او ډي امینو اسید. یو سبسټریټ دی خو دغه اپټیکل ایزومرز مختلف دي، لکه ګلوکوز کې ډي ګلوکوز هم شته، ایل ګلوکوز هم شته. خو یوازې یو ایزومرز، صحیح ده؟ یوازې یو ایزومرز به د یو انزایم دپاره سبسټریټ وي. مثلا موږ سره ډي ګلوکوز دی، نو ډي ګلوکوز دپاره چې کوم انزایم دی هغه به د ایل ګلوکوز دپاره نه وي، یا ایل ګلوکوز دپاره چې کوم انزایم دی هغه به ډي ګلوکوز دپاره کار نه کوي. نو یو انزایم یوازې د یو اپټیکل ایسومرز دپاره به هغه یو اپټیکل ایسومرز یا به کیټلایز کوي، خو دا بل به کولی نه شي. صحیح ده؟ نو د اکسیډیشن د ډي او د ایل امینو اسیدونو، صحیح ده؟ نو دا موږ سره د ډي او ایل امینو اسیدونو اکسیډیز چې دی هغه به کیټلایز کوي. ایل امینو اکسیډیز به ایل امینو اسید اکسیډایز کوي، ډي امینو اسید اکسیډیز به ډي امینو اسید کیټلایز کوي. صحیح ده؟ نو ایل امینو اسید اکسیډیز به ایل امینو اسید اکسیډایز کوي، ډي امینو اسید به ډي امینو اسید اکسیډایز کوي. اوس دا هیکزوکاینیز په ډي هیکزازیز باندې، صحیح ده؟ هیکزوکاینیز دا عمل کوي په ډي هیکزازیز باندې، خو ګلوکوکاینیز به یوازې په ډي ګلوکوز باندې عمل کوي. ایمایلیز چې دی دا په الفا ګلوکوسایډیک لینکیج باندې عمل کوي، او سیلولیز چې دی دا یوازې په بیټا ګلایکوسایډیک بانډونو باندې بد شي کې موږ سره کار کوي. او بل دا دی چې په اپټیکل سپیسیفیسیټي کې مثلا موږ سره انزایم دی په یو ځانګړي اپټیکل ایسومرز باندې کار کوي، نتیجه کې موږ سره ځانګړي یو ایسومرز چې دا جوړیږي. مثلا سکسینیک ډي هایډروجینیز دا په سکسینیک اسید باندې څه کوي؟ کار کوي. سکسینیک اسید باندې څه کوي؟ موږ سره کار کوي. سکسینیک ډي هایډروجینیز دا موږ سره کار کوي په سکسینیک اسید باندې. نو سکسینیک اسید به یوازې پیورومیک اسید ورکوي، میلیک اسید به نه ورکوي. نو کوم انزایم چې کوم اپټیکل ایسومرز باندې کار کوي هماغه به کیټلایز کوي، نتیجه کې به هم دغه پروډکټ به هماغه ایسومرز کې جوړیږي. دوی موږ سره چې دی هغه ځانګړتیاوې هغه د ریاکشن سپیسیفیسیټي ده. یو سبسټریټ کیدای شي ډېر تعاملات وکړي، څو ملي تعاملات کوي، خو یوازې یو انزایم چې دی یوازې یو تعامل به موږ سره کیټلایز کوي، دې ته ریاکشن سپیسیفیسیټي وایي. مختلف تعاملات دي خو یو انزایم به یوازې یو تعامل په مخ وړي، یا دغه سبسټریټ دپاره په دغه انزایم دغه سبسټریټ دپاره په دغه ریاکشن کیټلایز کول دپاره به یو انزایم وي. صحیح ده؟ مثلا
دا به ډېر کم وي چې مثلا یو انزایم دی ټول تعاملات دغه کی کټلایز کی. نو موږ یو انزایم یوازې یو تعامل کټلایز کوي. مثال په توګه اکزیلیک اسید دی، اکزیلو ایسیټیک اسید دی. نو دا موږ څخه ډېر تعاملات تر مخکې وړي. صحیح ده؟ اکزیلو ایسیټیک اسید دی، د کې ډېر تعاملات تر سره کیږي. د هر یو تعامل دپاره به ځانګړی انزایم وي، د هر یو تعامل دپاره باندې ځانګړی انزایم وي او هماغه تعامل به په هماغه کتلې هغه کټلایز کوي. صحیح ده؟ نو دې ته موږ ریاکشن سپیسیفیک مثلا هغه کې چې اکسیډیشن کیږي، هغې باندې ریډکشن کیږي، نور تعاملات کیږي. نو اکسیډیشن دپاره به هغه ځان له دغه وي انزایم وي، ایسومیریز دپاره به د هغه ځان له وي، ریډکشن دپاره به هغه ځان له وي. صحیح ده؟ دریم سبسټریټ سپیسیفیسیټي ده. دریم څه دی؟ سبسټریټ سپیسیفیسیټي. ان د سټیرو سپیسیفیسیټي کې اپټیکل سپیسیفیسیټي چې اپټیکل ایسومرز باندې یوازې یو انزایم به کار کوي. ریاکشن سپیسیفیسیټي کې چې موږ سره یو سبسټریټ ډېر زیات ریاکشنز کوي، سبسټریټ به ډېر زیات ریاکشن کوي، خو د هغه د یو ریاکشن دپاره هماغه یو انزایم به پکار وي. صحیح ده؟ یو انزایم نشي کولی چې مختلف تعاملات په مخ ویسي. نه کوم تعامل چې کیږي، کوم ډول تعامل چې د هغې دپاره مناسب انزایم وي. سبسټریټ سپیسیفیسیټي کې دې باندې موږ مخکې بحث کړی و چې د سبسټریټ سپیسیفیټي دا انزایم نه انزایم پورې فرق لري، یا سبسټریټ پورې فرق لري. دوه ډوله سبسټریټ سپیسیفیسیټي ده. یو اپسولوټ سبسټریټ ده، یو انزایم یو سبسټریټ. مثلا موږ هغې کې ګلوکوکاینیز موږ یو ګلوکوکاینیز یوازې ډي ګلوکوز باندې اغېز کوي. ډي ګلوکوز چې دی د هغه تعامل کټلایز کوي، ګلوکوکاینیز. دې ته اپسولوټ یو. یا یوریز چې دی، صحیح ده؟ یوازې چې د هایدرولیسس اف یوریا به ما سره څه کوي؟ کټلایز کوي، یوریز. دې ته موږ اپسولوټ یو چې یو سبسټریټ دپاره یو انزایم وي. او ریلیټیو چې دی سبسټریټ سپیسیفیسیټي دا موږ سره ګروپ ډیپینډنټ ده او بانډ ډیپینډنټ هم ده. ریلیټیو سبسټریټ سپیسیفیسیټي هغه دې ته موږ یو چې مثلا یو سبسټریټ دپاره مختلف انزایمونه نو دا ګروپ باندې ډیپینډ کوي چې کوم ګروپ نه دی، او بانډ باندې ډیپینډ کوي. ګروپ چې دی هغه موږ سره ټریپسین دی، همدارنګه کایموټریپسین دی. ټریپسین موږ سره دا ټول یو خاندان کې ټریپسین او کایموټریپسین او ټریپسینوجین او ټریپسین موږ سره هایدرولایز کوي د لایسین او ارجینین. د لایسین او ارجینین پاتې چې دی ټریپسین هایدرولایز کوي. صحیح ده؟ کایموټریپسین بیا څه کوي؟ دا ما سره یوازې اروماتیک امینو اسیدونه چې دي هغه هایدرولایز کوي. کایموټریپسین که چېرته پروټین کې اروماتیک امینو اسیدونه دی تجزیه کوي. ټریپسین بیا چې دی په که چېرته په پروټینز کې لایسین او ارګینین هغه تجزیه کوي. دې ته موږ ګروپ ډیپینډنټ اپسولوټ سپیسیفیسیټي یو، ریلیټیو سبسټریټ سپیسیفیسیټي یو. بانډ سپیسیفیسیټي موږ سره په پروټولیټیک انزایمونو کې شتون لري. ګلایکوسایډیز کې ځکه پروټولیټیک انزایمونو کې ځان له بانډونه وي، ګلایکوسایډیز کې ځان لري، لایپیزز کې ځان لري. نو پروټولیټیک انزایمونو په څه باندې کار کوي؟ یوازې په پیپټاید باندې به کار کوي. دا بانډ ډیپینډنټ دی. پروټولیټیک انزایمونه په پیپټاید باند ماتوي، ګلوکوسایډیز به ګلایکوسایډیک باند ماتوي، او لایپیزز به څه دی؟ ایسټر باند ماتوي. دې ته بیا بانډ سپیسیفیسیټي ویل کېږي. صحیح ده؟ بانډ سپیسیفیسیټي.
د ریاکشن سپیسیفیسیټي کې مثلا یو سیم سبستریټ دی هغه موږ سره مختلف ریاکشن ورکوي صحیح ده خو دا هر یو ریاکشن به په بېلابېلو انزایمونو په واسطه هغه کیټلایز کېږي مثلا دې ته به ریاکشن سپیسیفیسیټي یو امینو اسید دی مثلا کې شي ټرانس ایمینیشن هغه کې وشي اکسیډیټیو ډي ایمینیشن وشي ډي کاربوزایلیشن وشي رزیمایزیشن وشي اوس هغه یو امینو اسید دی مختلف ریاکشن کوي خو ټرانس ایمینیشن لپاره هغه لپاره یو رقم انزایم استعمالیږي اکسیډیټیو ډي ایمینیشن لپاره بل انزایم استعمالیږي کومنګ د امینو اسید ډي کاربوزایلیشن کو هغه لپاره بل انزایم استعمالیږي کومنګ د دې امینو اسید رزیمایزیشن کو هغه لپاره بل انزایم استعمالیږي نو دې ته ویل کېږي ریاکشن سپیسیفیسیټي کوم ډول ریاکشن موږ سره سبستریټ کوي نو دا هر یو ریاکشن لپاره هغه لپاره به ځانګړی انزایم چې کېږي دا به استعمالیږي او هغه به کیټلایز کېږي